بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه غټ المیه دار چې کله یو اسلامي حکومت نوي نو په هغه عمل کې بیا قسم قسم فتنې راوچتېږي. هر کس د اظهار رائے په آړ کې مختلف قسمه د خپل فتنې اظهار هغه کوي. نو پدې کې یو فتنه تاسو ته پته ده، د انکار حدیث او د هغې سرغنه مفتی منیر شاکر او د هغه نن سبا یو بې تعلیمه او بې علمه زوی هغه تاسو پیژنئ عبدالرحمن شاکر را پاسېدلی دی، کله په منبر باندې یو مسله کله بل مسله، یعنی علم یې نشته. هغه علماو ته پته ده چې د هغه علمي مقام څومره دی. یو طالب العلم دی، په منځ کې چېرته مدرسه به یې لیدلي یا به نه لیدلي، خو به هر حال د پلار په مسند باندې ناست دی. نو پلار یې خو بیا هم څه ناڅه علم پوره کړی و، سبقونه ویلي وو. به هر حال په اخر کې هغه یو بل طرف ته تللی و. خو اوس دا چې کوم دی نو دا خو بیخي بې علمه دی. یو مسله هغه په 1400-1500 سال نه د نبی علی السلام په دور کې یو شان و، بیا صحابه په دور کې هغه شان، د تابعین او تبع تابعین د دې زمانه پورې د نبی علی السلام نواله تر اوسه پورې هغه یو شان را روانه ده په امت کې. اوس به د مفتی منیر شاکر زوی را پاسي هغه مسله وبدلای. نو اوله خبره دار چې موږ به د چا منو؟ آیا د مفتی منیر شاکر د زوی به منو کنه د رسول الله مبارک او د صحابه به منو؟ پغه کې یو مسله د داویلی دي چې نن سبا یاره دا څومره میان چې خلک خوري نو دا مردار خوري، دا صحیح نه دي. ولې هغه وایي چې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، مردار په تاسو باندې حرام کړی شوی ده. نو مردار چې دی هغه وایي میان هم چې د مردار دي ځکه هغه خو نه حلالېږي، چې څوک پورې حلال کړي نه نو هغه به دغه شان بیا تاسو مردار خورئ. نو هوټلو والا ته ویلي چې یاره دا تاسو مه خورئ او دغه شان کورونو کې مه خورئ، فلاني ځای کې مه خورئ. به هر حال د دې نیوکه مونږه په یو شپږ نقطو باندې کوو. ان شاء الله چې دغه تاسو واورئ نو یقین به مراشي او تاسو په دې باندې ورسئ چې دغه مفتی منیر شاکر کوم زوی خبره کړې ده، کوم موقف یې پیش کړی دا بالکل بې سروپا دی. اول نمبر خبره خدا را چې الله تعالی قرآن کې فرمایي احل لکم صید البحر وطعامه، چې ستاسو دپاره د سمندر ښکار هغه هم حلال دی او د هغې خوراک هم حلال دی. نو اوس مفسرینو ټولو دا اجماع ده، دا موقف دی چې وطعامه د دې نه هغه میان مراد دي چې کوم مړه شي او بغیر د ذبح نه او دغه نه، نو هغه به ستاسو دپاره حلال وي. بلې پکې دا ویلي چې صید البحر یعنی د سمندر ښکار، په دې کې بیا دا نه دي ویلي چې دغه حلال ذبح کړی شي او کو ذبح نه کړلی شي، مطلق یې ذکر کړي دي. به هر حال د دې نه ثابتېږي دا چې د دغې ذبح ضروري نه ده. دویم نمبر په سمندري مخلوقاتو لپاره د ذبح حکم چې دی هغه موجود نه دی په قرآن مجید کې. یعنی د کم د غیر سمندري څاروي دي په خشکۍ باندې او په وچه باندې غوا شوه، بیزه شوله، نور دغه شان، نو د دې باره کې په خپله قرآن مجید فرمایي چې فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چې الله نوم پرې واخیستلی شي ذبح کړلی شي نو بیا هغه خورئ. د سمندر په کې دا نه دی ویلي. که بالفرض د سمندر په کې دغه شرط وي نو الله تعالی به ضرور دا ذکر کړی وي چې د الله نوم په واخلي او ذبح کوي او بیا یې وخوري. الته دا نه دي ذکر کړی. ډیره معلومه ده شوله چې الته په کې دا شرط نه دی سمندري میانو کې او په نورو ساحوستونو کې سیزونو کې او په خشکه او په وچه باندې چې کوم څاروي اوسېږي په هغې دپاره ذبح شرط دی. نو د دې نه ثابته دا شوله چې دغه عبدالرحمن شاکر چې کوم موقف دی بالکل غلطه دی. دریم نمبر زموږ سره د قرآن مجید راوړونکي او په قرآن مجید چې په چا نازل شوی رسول الله مبارک د هغې فرمان موجود دی. د نبی علیه السلام فرمان دی چې دوه مردارې زموږ دپاره هلاک کړه شوي دي، یو میان او بل ملخان. په وچه چې کوم ملخان دغه کېږي نو په عربو صحراګانو کې غټ غټ نو هغه هم بغیر د ذبح نه چې دی خوړلی شي. نو د نبی علیه السلام د فرمان د بره موږ د بل چا فرمان نه منو. قرآن په چا نازل شوی تر هغه فرمان نه منې او ته زما ومنه زه 1400-1500 سال بعد راغلی یم بې علمه منبر ته وخېږم او ستا خبره به زه منم او د هغه لوی هستۍ خبره به نه منم. دغه شی ولې د هغې وجه دا ده چې الله تعالی قرآن کې فرمایي ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. نبی علیه السلام چې کومه خبره کوي نو هغه د وحی په بنیاد باندې کوي. بل الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، وی ما د قرآن مجید مونږ نازل کړی دی په تا باندې د دې دپاره چې خلکو ته د کوم نازل کړی شوی قرآن دی د دې ته بیان وکړي، د دې تشریح وکړي.
ځکه چې قرآن په ډېر زیات ډېر ځایونو کې احکامو کې مجمل دی. نبی علیه السلام د هغې مفسر دی، تشریح هغه کوي. ټیک شوه. نو تشریح به موږ د رسول الله مبارک منو، د 1500 سال راتلونکي بې علمه کس به نه منو. بل 5 نمبر خبره دا ده چې که موږ صرف د قرآن ظاهري عموم ته وګورو، ظاهري سیزونو ته وګورو، ډېر مسایل داسې دي چې هغه مجمل دي، بیا به څه کوو. قرآن کې چې دی هغه دا نشته دی چې یاره د سحر 2 رکعاته وکړئ، د ماښام 3 رکعاته وکړئ، یا رکعتونو ذکر نشته دی. بیا به څه کوو؟ بیا به څوک وایي چې زه 15 کوم، څوک وایي چې زه به 1 کوم، څوک وایي زه به 6 کوم. بهرحال هغې لپاره نبي علیه السلام راغلی او هغې ذکر کړي دي. هلته هغه منې، دا نه منې، یو ځای کې منې، بل ځای کې نه منې. بهرحال نو مسائل پیدا کیږي. 6 نمبر نقطه چې دا هغه د جمهور امت هغه اتفاق په دې خبره ده چې یاره د سمندر میان چې دی هغه بغیر د ذبیحې نه چې دی هغه حلال دی. اوس په هغې کې صحابه هم شامل دي، تابعین هم شامل دي، مفسرین، مجتهدین، فقها چې ټول عمر یې هغه خپل علم نه ورکړو. بې علمه شیخان نه و چې یاره 1400 سال بعد راپاسي د امت هغه موقف رد کړي. نو بهرحال دا 6 خبرې دي. د 6 خبرو په بنیاد باندې چې دی مونږ دا وایو چې د میانو ذبیحه ضرورت نشته دی. قرآن مجید او د حدیثو پرانا کې بغیر د ذبیحې نه میان چې دی هغه جایز دي. بل دا هم ده که چېرته مونږ دا شرط ولګو، په تاسو په دې سمندر کې لیدلي په لکونو میان چې دی هغه په یو جال کې غټ بحري جهازونه چې دي په هغه کې په لکونو میان په یو ځل باندې نیولی کېږي. اوس هغې ته چې ته ونښلې او ذبح کې نو 2-3 ضربه ذبح کې او هغه نور به مردار شي. نو بیا نو الله تعالی چې دی هغه حکیم ذات دی، په دې هر څه باندې هغه ښه پوهېږي. بیا نبی علیه السلام د هغې پیغمبر دی، په هغه باندې د امت په مزاج باندې د حکمیه په اصولو باندې پوهېږي. نو هغه چې کوم حکم صادر کړی فرمایلی، نو هغه حکم د ټول امت د فایدې دپاره وي، د نفع دپاره وي، هغې نقصان نه وي. اوس که د منیر شاکر د زوی په خبره عمل کوو نو دغه غټ نقصان راځي چې ډېر میان به مردارېږي او بغیر د فایدې نه به چې هغه سمندر ته واپس غورځېږي. او که چېرته د قرآن باندې عمل کوو، د نبي فرمان باندې عمل کوو، نو بیا به دغه یو میان چې دی هغه نه ضایع کېږي، ټول خلک یې خوري الحمدلله. نو دغه یو 6 نقطې وې، په دغه بنیاد باندې تاسو په خپله د هغې موقف هغه رد کولی شئ. ډېره مننه، شکریه.